باب الرجل لا يجد الا نبيذ التمر هل يتوضا به او يتيمم. هذا باب دا باب دے پا بیان دا حکم دا وضو بن نبیز کے. امام طحاوی رحمہ اللہ تخصیص دا نبیذ التمر کی پا ذکر بانے ذکر دقا نبیذ التمر دا محل دا اخلاف دے. نبی ستویلے کی تاسو ویلیو ما یعمل من الاشربا آغا چه شربتونو نا جوڑ کڑے شی شربت جوڑ کڑے شی دا خرماونا د زبیبنا د عسلنا د وربشنا د جوارنا د غنمنا وریجنا د دینه جوړ کړي شي وخت باندې اوذي مسله کې تیر شي او آیا په دې باندې او دس کولې شي کنه شي کولې نو د اختلاف په نبیذ التمر کې راغلی دی. نو اصل کې نبیذ دا فعیل په معنا د مفعول سره دی، نبیذ تاسوری په معنا د منبوس سره دی. نبی ستوي نبذت الشیء عربی اذا طرحته په هغه وخت کې چې هغه کې اوغورځولې شي. نبیذ اصل کې ستوي هو الماء الذي دا هغه اوبدي نبذت فيه تمرات سخرماګان پکې اوغورځي دې د پاره چې د دې حلاوت دی وبو تلار شي، ذایقه وبو تلار شي، خوند وبو تلار شي، ممیز وبو کې واچه خوند وبو تلار شي، غنم وبو کې واچه اوپل سیږي د دې د خوند په وبو کې دی وځي. اوایا مسله باندې ځان پوه کې یو ځل چې دلته امام طحاوی رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل مذهب خلاف دی، د امام یوسف رحمه الله مذهب ته ترجیح دا ورکړی دا. د احناف دا مسلک مذهب دی، هغه وایي چې نبیذ التمر چې کله دا نری وي اندامونو باندې بهیږي، رقیقي وي اندامونو باندې بهیږي، نور اوبنوی په دې باندې او دس جایز دی. امام یوسف رحمه الله وی چې جایز نه دی. امام طحاوی رحمه الله ترجیح مذهب د امام یوسف رحمه الله د نور ائمه ته ورکړی ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک مذهب اول ذکر کړي، امام طحاوی رحمه الله به ته رد کړي او ترجیح د امام یوسف رحمه الله مسلک مذهب ته ورکړي. خدا ترجیح چې امام یوسف رحمه الله مذهب ته ورکړی ده دا اعتراض بعد خلقی چې امام طحاوی رحمه الله په خپل کتاب کې په بعضی ځایونو کې د احناف د مذهب خلاف کړی دی، لکه نبیذ التمر کې موږ ورته د خدای مسلمانه امام یوسف رحمه الله مذهب ته ترجیح ورکړي. امام یوسف رحمه الله مذهب دا بعینه مذهب د احناف دی. نو ګوره کې یو احناف مذهب ته ترجیح ورکړي، سر د امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل رائے ته ترجیح نه دا ورکړي. امام یوسف رحمه الله مذهب خو د احناف مسلک دی. وایا وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا سر قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بشر بن الحجاج عن حنش صنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى التنزيل فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يا ابن عباس يا ابن مسعود ما قال معي نبيذ في اداوتي فقال في اداوتي اداست ویلکی اناء صغیر من جلد دا وړو کې لوخه د سرمن نه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبغ عليه وعلى فما بني فتوضى به او دسك النبي زبانه وقال ويل شراب وطهور دا شراب وطهور مطهر دا مطهر دي. دا دلیل د پدی باندې چې نبی د ابن مسعود کان حلوا دا فقې شی وی خو مسکر نه وی. وفي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عمر الحمدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ابو زيد بن جمعة عن ابي ربيع ولد عمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج الى من يتوضا به ولم يكن معه الا النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة النبيذ ليس الا تمرة طيبة نبيذ ندي مگر دا تمرة طيبة دا وماء طهور مطهر دا اوبدي پاکی اوبدي فتوزأ به نبی علیہ السلام پر نبی زبانه او دسو. قال ابو جعفر وی وذهب قوم ذهاب کړه دی قوم الى من الى ذک ان من لم یجد پیدا نکی مگر نبی ذو تمر فی سفره توضأ به او دس بکی پر نبی زبانی تیمم بنوہی واحتج فی ذلك دلیل ولا قدیبان بهذه الاثار بدغه روایت باندې چې کوم راغلی روایت راغلی د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ګورا ومن من ذهب ذلك چا چې دې ته ذهاب کړي امام ابو حنیفه رحمه الله هم دې
فذهب قوم مراد اکرم امام اوزاعی په مې دي چې نه مراد دي ذکر دي ته ذهاب کړي چې او داس په نبی د تمر باندې دا جایز دي چې مطلق یو بنوي دا د امام ابو حنیفه مولا مسلک او مذهبم ده په مغنی کې ابن قدامه یو روایت نقل کړي د علی رضی الله عنه هغه وای کان یرا بأسا بالوضوء بنبیذ التمر او چې په نبیذ التمر باندې او داس کې دا پروا لري دی باندې او داس نکي اکرامه به النبیذ وضوء ما لم یجد الماء چې وبنوي دی باندې او داس کول شي اسحاق ابن راویه سلورم رايه ده هغه نبیذ چې النبیذ وی ورما دی کوبو کې واچولې خوږی شوي احب الی من تیمم تیمم نه دا ډېرې ښه دي وجمعهما احب الی که تیمم او داسې دواړه جمع کړو ډېره ښه خبره ده د امام ابو حنیفه رحمه الله رایه داسې ده لکه د اکرامه رایه نبیذ دی باندې او داس جایز دی بعض علما وایي چې دا وکټولی شي سختی شي مسکری نه دي او بنشتا حالت د سفر دی دلیل په باندې دا حدیث د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ابي بکر رازی رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله نه دې روایت نقل کړي یو روایت دا چې او دس وکا او دس تیمم مو وها او دس وکا تیمم مو وها دویم دا چې تیمم وها او دس مکا دا نوح بن ابراهیم اسد ابن عمرو حسن ابن زیاد دا روایت نقل کړي دریم روایت د امام ابو حنیفه رحمه الله نه جمع راغلی جمع وکا بینهما دا قول د امام محمد رحمه الله راغلی علماء کو جواز عدم جواز کې اختلاف دی خو د امام سے خپل رائے دادا چې او دس په باندې وکړه تیمم مو خو مطلقاً نه وی ګورا امام ابو حنیفه رحمه الله قول مطلقاً نه کوي یا په شرط د دې باندې چې دا حلوي رقیقي وي یسیل علی الاعضاء اندامونو باندې داسې بهیږي لکه د اوبو په شان ته بالکل اندامونو باندې واچوه داسې معلومات نه کېږي چې دا اوبه دي ځکه که شربتي ټینګ شي هغه اندامونو باندې واچوي د اوبو شان ته خو نه بهیږي نه نه رقیقي وي نرمي وي اندامونو باندې داسې بهیږي لکه د اوبو په شان ته او چې کوم سختی شي ما اشتد منها صار حرام لا يجوز به التوديع احناف بديبان او دس نو امام یوسف رحمه الله تیمم او ولا يتوضا به ائمه ثلاثه دارایا خو یو روایت دار دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله دې ته رجوع کړی دا او فتوا په دې باندې امام طحاوی رحمه الله دې ته رايه ورکړي دې ته رايه دا ورکړي خو امام ابو حنیفه رحمه الله دې ته رجوع کړی دا یو روایت راغلی هو خالف فی ذلک اخرون د دین نور خلاف کړي خلاف جمهور علما دي عطا بن ابي رباح دي حسن بصری امام ثوری امام شافعی امام احمد امام مالک رحم الله ابو عبیده ابو ثور دی ټول داوی تم نبیذ التمر باندې او دس جایز نه ده برابر خبره ده په حضر کې وي او په سفر کې وي وممن ذهب ذلك الامام ابو يوسف چا چې دې ته ذهاب کړی هغه کې یو امام یوسف رحم الله د احناف په مسلک او په مذهب کې وخالف في ذلك اخرون فقالوا دا اخرون وي لا يتوضا بنبيذ التمر ومن لم يجد غيره نبيذ نماز قبل سے پیدا نہ کر تیمم ولا يتوضا به وممن ذهب الى هذا القول ابو يوسف في المشهور عنه مشهور قول امام يوسف رحمه الله تعالى وكان من الحجة فيه دليل اهل هذا القول اهل ذي قول دفارا اهل هذا القول نسوق مراد دي
چې څو قائل دي بعدم جواز الوضوء بالنبيذ د دې لپاره دلیل کیږي على اهل القول الاولي فاهل القول اول باندې قول اول والا سوق دي قول اول والا سوق دي د القائلين بوجوب الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء چاغه قائل دي وجوب د وضو باندې په نبیذ او بنشتا واجب دي چې نبیذ باندې او دسو کې دا هغه خلک نو حجت د اهل د دې قول ثاني د پاره چې قائل دي په عدم جواز د وضو بالنبیذ باندې په اهل د قول اول باندې چې قائل دي په وجوب د وضو بالنبیذ باندې په وخت د عدم د ماو کې هغه دا دي چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د دین روایت راغلی چې نبی رسول الله او دس کړي خو لیکن د دین خلاف روایت راغلی د دې زوی عبید الله نقل کړي هغه سوی وی کاش کې چې عبد الله بن مسعود پیغمبر علیه السلام سره نو کاش کې چې د نبی رسول الله سره وې د نبی رسول الله سره ملګرتیا یو منقبت دا یو فضیلت ده یو سره د یو لوی عالم سره یو لوی پیر سره یو لوی سړی سره وی نو هر سړی بریک ته یو ځان نږدې نو دی وجنا یو څو کاله مخکې مولانا صاحب د سربندي ته یک دم را هر سړی کوشش کول چې ما غل مزه سړی په تاویو به ټیک کوله بل ځان مخې کول چې ریشي جره دا ماغه خوا کې ولر نو ګوره دا یو منقبت فضیلت د چې یو سړی د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل زوی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا قول ولې رد کی چې کاش کې ورسره خو جواب یې وس نه وکړ منګ وایو چې دا واقعات شوي دا مرتين نه بلکې 6 مرات ده عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چې دا د پیغمبر اسلام تبلیغ کړی دی دا 6 مرات شوي ده په بعضو کې ورسره ملګری وو په بعضو کې ورسره ملګری نو او چې کاش کې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره هغه ملګری وې کاش کې ملګری وې نو بعضو کې ورسره وو او بعضو کې ورسره ملګری نو وكان من الحجة يعني هذا القول هذا القول الأول أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما روي ما ذكرنا عنه في أول هذا الباب من الطرق التي وصفنا وليست هذه الطرق طرقا تقوم بها داویا چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت کې ما ذکرنا عنه هغه چې موږ ذکر کړی عبد الله بن مسعود نه پاول د باب کې من الطرق التي باغ طرق باندې وصفنا ما ته بیان کړی دی ولته هذه طرقا یو قرت کې په دی باندې دغه طرق چې کوم راغلي دا داسې طرق نه تقوم به الحجه چې په دی باندې دلیل قائم شي عند من فلذاك جاب ان چې قبل خبر واحد لرا ولم يجئ نذراغ ايضا نامدارنګا داود د پیغمبر علیه السلام په نبی زبانه المجيء الظاهر فراتلو کاربانی فیجب الواجب شي عمل په دی باندې علامن یستعمل کوم نه د هغه چا باندې چې مستعملي خبر لرا اذا تواترت الروايات به کله چې متواتر روایت را لپاره خبر باندې فهذا د حدیث وضو بالنبي مما دا هغه قبیله نه چې نه واجب استعمال دي لما ذکرنا ما ته ذکر کړي چې عدم تواتر د روایت متواتر نه دي په مذهب د فریقین باندې الذين ذکرنا هغه دو فریقین ذکرنا چې موږ هغه دواړه فریقین چې نه هغه دا ذکر کړه ذکرنا چې موږ ذکر کړه حاصل د چا د ایراد دار چې د حدیث وضو بالنبي دا امام طحاوی رحم الله وی دا متواتر نه چې عمل په باندې واجب شي بلکې دا خبره واحد ده مخالف د کتاب الله نه راغله قانون قاعده دار چې خبره واحد مخالف د کتاب الله نه شي فيرد مدابرت کولې شي خبره واحده مخالف د کتاب الله نه راغله دا برت کولې شي اعتراض امام طحاوی خو صاحب د بدایع د دین جواب ذکر کړی دی هغه دا حدیث دی راغلی دی خدا وارد شوی دی په دې د شهرت باندې دا حدیث وارد شوی په دې د شهرت او استفاده باندې دا مستفید دی یعنی عمل په باندې صحابه وکړي دي وتلقه بالقبول صحابه دا حدیث قبول کړي دي دا موجب چې کوم دی دا ګرځیدل دی موجب علمی او دا استدلالی دا خبر واحد ده
خو لیکن شهرت ته رسېدلی دی دې باندې خپل صحابه عمل کړی دی دا خبر مستفید دی په صحابو کې صحابه دا قبول کړی دی نو دا داسې دی چې دې باندې دا موجب علمي استدلالي دی دا په منزله د حدیث مشهور کې دی د دې مثال دی لکه خبر د چا د معراج اوس خبر واحد دی خو شهرت ته رسېدلی دی یا لکه خبر د چا د شفاعت خبر واحد دی خو شهرت ته رسېدلی دی اوس هغې باندې به عمل کوې که نه که معراج باندې یا په خبرې شفاعت باندې نو دې باندې به عمل کوې ولقد روي عن ابي عبيده بن عبد الله ما يدل على ان عبد الله رضي الله عنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله عيد النمر ليله الجن مراد شابه وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو بكر بن شعبه عن عمرو بن مرة قال قلت لابي عبيده كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن فقال لا وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عن شعبه فذكر مثله باسناده فلما تبع ان ابي عبيده ان اباه رضي الله عنه منتفي انتوني ذا ابي عبيده باندې ان اباه دي منتفي کې چکلار دي پیغمبر اسلام علیه الدین په ليله الجن کې وهذا امر دا یو امر دی لا يخفى پر نه مثل ولا مثلی په مثل دی باندې په مثل ابو عبیده باندې دا پټ نه دی یعنی مثل دی امر باندې چې په دې کې منقبت عظیمه ده د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه لپاره او مصاحبت کې سره د پیغمبر علیه السلام نه په دې مقام کې چې دې سره بل څوک نه وو بل څوک دا یو لوی منقبت لکه مارته مثال یو لوی فضیلت ده بطل بذلك ما رواه غيره نو باطل شو په دې باندې هغه چې روایت کړي غیر د ابي عبیده نه بطل بذلك باطل شو په انتفاع د حضور د عبد الله بن مسعود سره د پیغمبر علیه السلام نه فنیز د ابي عبیده باندې نه دا باطل شو چې چار روایت کړي غیر د ابي عبیده نه مما يخبر دي خبره کې چې ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله دا وضوء النبي ليله الجن ولي اسكان ابن مسعود ما هو سره د پیغمبر علیه السلام نه وو نو هغه ور د کدا زوی چې دا خبرې نو ورسره په دې باندې څه خبرې فإن قال قائل وسيتراس چې دا مخکې اثار چې تیر شو دا اولاد د قول د ابي عبیده کا متصل دي او د ابو عبیده سماع د پلار نه ثابت نه د روایت منقطع دي نو هغه باندې عمل کول پکار دي چې کوم روایت د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه له ګورته فإن قال قائل آثار أولى من قول أبي عبيدة من هذا ولأن آثار والمتصل وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من نبيه شيء قيل له ليس من هذه الجهات احتججنا بكلام جهتنا من حجت نسو كلام أبي عبيدة دباني چې منقطع دي متصل دي نه انما احتججنا به بشک من دلیل نسو په کلام د ابي عبیده باندې ذکر مثل الذي على تقدم في العلم وموضعه من عبد الله د دې مرتبه د عبد الله المسعود وخلته او خلد ابو عبیده د خپل پلار سره لخاصته دا د خاصانو د ابن مسعود نو لکه د مسروق و غیری په شان ته من بعده ورست لدينا لا يخفى فتن عليه قديمانه مثل هذا فمثل ديوان من اموره د امورات د عبد الله بن مسعود نه چې هغه کې منقبت عظیمه د پلار د فار نفجعلنا قوله موږ ګرځو قول دې ذالک چې دا انکار د شهود د پلار نه کړي سره د نبی صلی الله علیه وسلم په ليله الجن کې حجت من حجت ګرځو فيما ذكرنا هو چې ما درته ذکر لا من طریق الذي نه په هغه طریقې باندې چې تا کوم بیان کو تا کوم ذکر وکړو چې یا دا حدیث متصل دی او دا چې ذکر کړی دا منقطع یعنی دا ما چې کوم خبره د ذکر کړه هذا من قبیل صاحب البيت ادرى بما فيه قبیل چې صاحب د کور هغه شی چې په کور کې خپېږي دا زوی دی نو دا د پلار نه چې دی نو خبر دی ما د دې خبره وکړه ما د انقطاع او اتصال خبره نه ده امام توحید مولا فخیو بوتک ولی خبره خداره چې د حدیث متصل دی منقطع دی متصل حدیث قوی دی هغه باندې عمل وکړ منقطع حدیث بعد انقطاع او هغه باندې عمل نه وکړ دی بل لار راونیولا وذر ته چې صاحب البيت ادرى بما فيه نذک دا زوی دی چې دا خبر نشو منقبت عظیمه د خلاف نه بل سره دینه څنګه خبرې وقد روينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كلامه بالاسناد المتصل ما قال فما قال ابو عبيده وبه قال چې هغه انکار د شهود د ابن مسعود نه کړه په ليله الجن کې نو ځکه دا وایي
عبد الله بن كلامي بالاسناد المتصل ما قد وافقنا دا موافق دا غير سره ابو عبيده تكم ویلی غير سره داس ما عبد الله مسعود هم روایت راغلی هغه دا وبه قال حدثنا ابي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحسن عن ابي بشر عن ابراهيم عن قتاده عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يتنجني وامرت اني كنت معه غاش کې چې زه ورسره دوست مې ګڼل چې زه ورسره ماته چې لیله ته جن سوزلی شوی شپږ ځلی شوی دی عبد الله مسعود بعد کینو وکاش کې چې زه ورسره ټول کې ورسره ځکه دا یو لوی منقبت چې نبی له سلام سره سر د ملګری او نور ملګری د فضیلت جزئی وي او منقبت عظیم ورته ویل کیږي وبه قال حدثنا ربيع المدين قال حدثنا سلم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زايد قال حدثنا داوود بن هند عن عامر عن قلمة قال سالت ابن مسعود رضي الله عنه قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله الدين عرب فقال لم يصحبه منا احد لم يصحبه نو ملګری شوی نبی له سلام سره په لیت رجل کې من نادمون احد یوتن ولكن فقدناه من پیغمبر اسلام رکضا تلته وشوا فقلنا من ویل استطيرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام توارد به الجنو الاول کلی یال ذول کلی پدی باندې جنیاتو یا وجل شوی د سرن پټا و اغتیلا یا قتل کړه شوی د پچا کې په خفیه په پټه طریقې باندې نبی علیہ السلام کو نادر څنګه یا جنیاتو تخول دي یا په پټه طریقه باندې وجل شوی فتفرقنا من خوارج فی الشعاب شعاب د دو غرونو په مابین کې کولاوالی ته ویلې کی ور شعاب دو معنا د دو غرونو په مابین کې کولاواله د درجه قیمت لیداس یو غر یو تر یو بل تر مین کې دروي او همدارنګه شعاب ست ویلې کی الطريق فيه په غر کې چلاري ناغي ته ویلې کی والاوديه جمع د وادي د پکندو کې نلتمسو نبی السلام وبتنا بالشر ليله بات فيها قوم ډېر بدم شپم تیر چې خلق کې شپه تیر او خو پښه چې نبی رسول الله صلی نقول من ویل استطيرا ام اغتيلا نبی رسول الله سلام یا جنیات علی ذولې او یا په پټه طریقې باندې وجل شي خو بل کې دا زیاتواله فرما اصبحنا چې موږ سبا پیغمبر اسلام د حرا طرف نه را موږ ورته د الله پیغمبر فقط نه منګ ورک فلم نجد منګ پیدا نه کړو نه ټولې پیدا نشي فبتنا شر ليله بات بها ډېر بد شپم تیر کړه چې دا خبرو کړه فقال نبی رسول الله علی انه شاندار اتانی ما تراغلو داعی د جنا د جنیات داعی راغلی فذهبت ذلال اقرئهم ومن الصديق لپاره قران کریم فارانا وخدمو ته نبی السلام اثار د قدمونو دیا اثار د قدمونه هغه او امام طحاوی فهذا دا ګور عبد الله بن مسعود قد انکر انکار کړی یکون کان مع رسول السلام ليله الجن منګ وایو انکار کړی د بعد مراتونه په بعد کې وو په بعد کې نو فهذا الباب ان كان يؤخذ دا باب کاغذ سے دیشی طریقے د صحت اسنادنا فهذا الحديث ده حديث القمد ابن مسعود الذي غره پدې کې انکار راغره د شهود نصر د نبی صلی الله علیه وسلم په ليله الجن کې اولا دا حدیث اولا ده لاستقامت طریقه د برابر والی د طریقې د حدیث نه چې په کوم طریقه راغله او متن د حدیث هم ثابت ده او سب دروات هم راغله راویان هم ثابت دغه په دې باندې عمل وکړه وان کان کاغذ لیکيږي دا باب په طریقې د نظر باندې په طریقې د نظر باندې هغه لیکيږي فان قدر عین موږ وینو اصل متفق علیه کله نظر باندې وی نو موږ وینو یو اصل متفق علیه حاصل د نظر دار امام طحاوی قیاس د حکم د نبیذ التمر کوي په نور انبیزو باندې قیاس د حکم د نبیذ التمر کوي په نور انبیزو شربتونو باندې لکه څنګه چې او دس په نور شربتونو جایز نه دی امدارنګ او دس د تمر په دی باندې نبیذ التمر باندې جایز نه د دې په شربتم جایز غنم واچ او دس نکیږي ممیز واچ او دس نکیږي دوار واچ او دس نکیږي شات واچ هغه باندې او دس نکیږي
دا غیبانه قیاس کو مونږ په نبیذ التمر نکی مونږ وایو دا نظر د امام طحاوی دا حجت نه ده په هغه چا باندې چې په ټولو انبیاء جایز ده او په ټولو جایز ده امام طحاوی قول باغی باندې حجت نه ده هغه څوک د امام اوزعی وی نبیذ التمر پر خصوصیت نشته ده په ټولو شربتونو باندې او داس جایز خو جواب د امام ابو حنیفه طرف نه چې سو قول نه کې په نور انبیاء باندې ما سوا د نبیذ التمر نه لکه امام ابو حنیفه رحمه الله نو دا وی تخصیص د دې کوي نبیذ التمر په اثر باندې خلاف القياس تخصیص کوي دلته دا نبیذ التمر دا په اثر باندې قیاس هغه شی تخصیص شوی دی خو خلاف القياس راغلی دی نو هغه باقی په موجب د قیاس باندې باقی پاتې دي ځکه دلته تخصیص د دې شوی دی چې حدیث کې سر نبیذ تمر راغلی دی د نور انبیاء نه دی راغلی نو ما سوا ځکه جایز نه دی چې ځکه چې نبیذ التمر تخصیص شوی دی په اثر باندې شوی حدیث کې د دې ذکر راغلی ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله د دې قائل دی چې په دې باندې اودس کیږي په نور انبیاء باندې نه کیږي أنه لا يتوضأ بنبيذ الزبيب ولا بالخل فكان النظر على ذلك نظر په دی باندې په حکم د خل او نبیذ الزبیب باندې على ذلك يكون النبيذ التمر أيضا كذلك پشان د حکم د نبیذ الزبیب او د خل وغيره پشان د شي وقد أجمع العلماء أن نبيذ التمر إذا كان موجودا في حال وجود الماء أنه لا يتوضأ به لأنه ليس بماء ذكر نبيذ التمر ليس بماء ولوبني دي ده هو بدي کنه څنګه ليس بماء ليس بماء مطلق ليس بماء دا مطلق وبخو نه دي خرما ده په چا چولې فلما كان خارجا من حكم المياه في حال وجود الماء كان كذلك هو دا نبيذ التمر خارج دي حكم د دینه په حال د عدم دماو کې په حال د عدم د چا کې دماو کې حاصل دا ده ګوره امام طحاوی رحمه الله قیاس د حکم د نبیذ کوي په وخت د عدم د ماو کې دا قیاس کوي په حکم د نبیذ باندې په وخت د وجود د ماو کې ځان په باندې کوئی امام طحاوی یو خبره خو هغه شو چې قیاس د حکم د نبیذ التمر وک په نورو انبیاء او شربتونو باندې دلته وس امام طحاوی څه کوي قیاس د حکم د نبیذ کوي عند عدم الماء په حکم د نبیذ باندې عند وجود الماء لکه څنګه چې نشي شمارلې نبیذ اوبه نبیذ ته اوبه نشي ویلې په وخت د وجود د ماء مطلق کې امدارنګ نبیذ ته اوبه نشي ویلې کېدلې دا اوبه نشي شمارلې په وخت د عدم د ماء مطلق کې هم وجود د اوبه موجود دي په نبیذ تمر اودس کېږي نه چې وس نشته نه کېږي نو چې نشته هم نه کېږي ولیکن مونږ دا لیس بحجت دا دلیل په هغه چا باندې نه دی چې څوک جائز غني اودس په نبیذ باندې ځکه هغه د دې قائل دي چې قیاس تقاضا د عدم جواز کوي چې وبو مطلق نشتا قیاس تقاضا د عدم جواز کی امدارنګا خو منګه چې جواز معلومو په حدیث باندې معلومو کنه جواز په چا معلوم حدیث باندې معلومو او د حدیث چې وارد شوی دی دا په وخت د عدم د ماو کې خاصتن مو خدا سي نه وي چې مطلق او داس کو نه حدیث راغلی چې وبین او داس مکوا چې وبني او داس وکا نو حدیث وارد شوی په وخت د عدم د ماو کې خاصتن نو ما سوا د دینه علی اصل القياس باقی پاتې شو هغه په خپل قیاس باندې باقی پاتې دی دا یوم ته نه خاص کړي نبی تمر حدیث باندې تخصیص راغلی دته د دې مثال د دې نظیر مسله د تیمم ده اوس وګوره تیمم تراب خاور چې په چا باندې وشیندي یو سل شپېته کنځلې درته کوي دې ټول خراب کړي کپڑے دې راته خراب کړي جامې دې خراب کړي ګیره دې راته خراب کړه زما مخ دې خړ پړ کړ
زه به اوس په دې مخ باندې څنګه بخ بیګم ته ورته ترې کور خو دې وران کې دغه دې خراب کړم خړ پړ دې کړم وای کنه وای نو معلومیږي توراب لیس بطهور عند وجود الماء او به موجود دی توراب طهور دی نه لیکن نس ګرځول دی لره طهور عند عدمه چوبنشته به پاکي لکه څنګه عدم طهوریت د توراب عند وجود الماء دا مستلزم نه دی عدم طهوریت د توراب لرا عدم طهوریت د توراب لرا چې اوبه موجود دي توراب طاهری نه دي او چې اوبه نشته به طاهری دي کنه دي نو امدارنګه عدم طهوریت د نبیذو په وخت د وجود د مای مطلقو کې دا مستلزم نه دی عدم طهوریت د نبیذ لرا په وخت د وجود مای مطلقو چې دی وخت مپاک نه وي دې مثال د خاورې او بشتا تیمم جایز نه دی او بنشته تیمم دا جایز وحديث المسعود الذي فيه توضأ بنبيذ تمرين ما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ به وهو غير مسافر توضأ به أو ده سيكون بنبيذ ماني لأنه إنما خرج من مكة يريدهم دا هم ضمير جنيات راجل نبي السلام إرادة جنيات فقيل إنه توضأ بنبيذ تمر في ذلك المكان وهو في ذلك المكان الذي ذهب إليه ابن مسعود وهو النبي السلام لأنه يتم الصلاة ثم أيضا بحكم في حكم من هو بمكة في حكم المقيم ذلك النبيذ هنالك في حكم استعماله إياه بمكة فلو ثبت هذا الأثر وأن النبيذ مما يجوز توضأ به في الأمصار والبوادي والصحراء كم جائز أنه يجوز توضأ به في حال وجود الماء وهو في حاله وفي حال عدم دوبوكي فلما أجمعوا على ترك ذلك والعمل بضده إجماع راغلي د پتر د توزیع بالنبیذ باندې والعمل بضده إجماع راغلي عمل په ضد حدیث ابن مسعود باندې فلم يجيز توضأ به به په النبيذ باندې په امصار کې جائز نه دی ولا فيما حكمه حكم الأنصار ثبت بذلك تركهم بذلك الحديث وخرج حكم ذلك النبي من حكم سائر المياه فثبت بذلك مثابت شو بما ذكر المصنف أنه لا يجوز توضأ به في حال من الأحوال معنا دا ده چې خارې کې وبشتره ته مون جایز نه نو باید چې په وخت کې وبنوي بیا هم د پاک نشي په یو حال د حوالو کې سمانه في حال وجود الماء وعدم الماء په حال وجود د ماء کې عدم د ماء وهو قول ابي يوسف وهو النظر عندنا والله اعلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم او بہر طالب علم تصوبی دا پخزام شیخ سے مدرسے والا دے یا تفسیر زبیر جان سے مدرسے والا دے نور ملگری وی شب قدر کی وی اسلامی کی دی دلتا شیخ